الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکار نه بلکې الله رب العالمین موږ چې کوم مقصد د پاره پیدا کړیو د هغه مقصد د حاصلولو د پاره د هغه مقصد حصول د پاره الله رب العالمین موږ ته د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دیو انبیاء ته الله رب العالمین دا ډیوټي او دا ذمہواری وسپارله چې لاړ شي خپل امت زما د نعمتونو او زما د عذاب نه خبر کړي چې کم انسان زما په لار باندې او زما په طریقه باندې ځي رب العالمین ولا نعمتونه تیار کړي دي آسایشونه تیار کړي دي او کم انسان چې د هغې نه روګرداني کوي خوادي خوازي نو د هغې دپاره بیا عذاب او تکلیفونه دي زما محترمو الله رب العالمین دا نه غواړي چې کم یو انسان خپل لاس باندې پیدا کړي ځکه الله خپله فرمایي چې خلقت بیدی دا انسان ما په خپل لاس باندې پیدا کړی دی په لاس باندې پیدا کړی شی هغه نه راخلي او په خپل لاس باندې بیا په جهنم کې وغورځوي دا نه غواړي الله رب العالمین بلکې زمونږ د دې جهنم نه د بچ کېدو دپاره مونږ ته وخت په وخت باندې مواقع وخت په وخت باندې د اعمالو او د خپل د رضا کولو طریقې او کارونه مونږ ته ښودلي دي چې انسانه دا کار دی په دې باندې زه رضا کېږم دا کار دی په دې باندې زه خوشحالېږم کوم یو آیات چې ما ستاسو په حضور کې ولوستو الله رب العالمین په دې کې مونږ ته دې خبرې ته اشاره کوي چې انسانانو چې کله الله رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کړې د هغه ورځې نه واره تر نن ورځې پورې الله رب العالمین د کال 12 میاشتې مقرر کړي دي په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې دا د حرمت دي چې یو مخکې تېره شوه چې ذوالقعده ده او اوس دا چې کوم روانه ده ذوالحجه دې پسې چې کوم روانه ده محرم او یو د رجب میاشت دا 4 میاشتې الله رب العالمین فرمایي چې دا د حرمت میاشت دی حرمت نه څه مراد دی حرمت نه مراد هر هغه غلط کار هر هغه کار چې الله رب العالمین په هغې کې ناراضه کېږي د هغې نه ځان ساتل بیا په الله رب العالمین په دې میاشتو کې کم انسان چې نیک عمل کوي د هغې اجر او ثواب دوچنده ورکوي او چې کم انسان بد عمل کوي د هغې سزا او جزا هم دوچنده ورکوي ځکه الله رب العالمین دی آیات په آخره کې وفرمایل چې فلا تظلموا فیهن انفسکم
په خپل ځانونو باندې انسانانو ظلم مه کوئ. ګوره الله رب العالمین په موږ باندې څومره رحیم او کریم او مشفق دی چې موږ ته وخت په وخت باندې دا مواقع فراهم کړل. لکه تاسو وګورئ صحابه کرام به چې کله رمضان المبارک ته به یو څو میاشتې پاتې شوې دعا به یې کوو چې اللهم بلغنا رمضان، ای الله موږ دې رمضان ته ورسوې چې موږ ستا د رضا کولو ستا د خوشنودۍ د حاصلولو کارونه او اعمال وکړو. خو چې کله به رمضان تیر شو بیا به څو میاشتې دا به د الله نه سوال کوو چې الله کوم اعمال چې موږ په دې رمضان کې کړي دي هغه زموږ نه قبول کړي. او ګوره الله رب العالمین به موږ باندې دومره مهربان دی، موږ ته دا وویلې چې انسان اگه تا نه چېرته کوتاهي او سستي په دې رمضان کې د اعمالو نه شوي وي نو خفه کېږه مه. د هغې نه بعد چې کومه میاشت د شوال را روانه ده په هغې کې 6 روجې ونیسه، الله دومره اجر او ثواب درکوي لکه ټول کال دې چې روجې نیولې. که هغې کې انسان دا ووایي چې یاره ډېره سختې روجې دي، خلک چې کوم دی نو خوراکونه کوي او زه به روجه نیسم، والله دا ډېره سخته ده، په ما باندې ډېره سخته تېرېږي. الله فرمایي خفه کېږه مه. د دې نه بعد د ذوالقعدې میاشت دا د حرمت میاشت ده، په دې کې عمل وکړه، اجر او ثواب دو چنده دی. که هغې نه سړی سستي وکړي بیا الله فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې چې ما من ایام احب الى الله العمل الصالح في هذه العشر. الله رب العالمین ته په دې 10 ورځو کې محبوب ترین عمل هغه ډېر بهترین اعمال دي چې کوم انسان په دې 10 ورځو کې کوي. ځکه علما فرمایي دا یو فتوا جاری کړې ده چې کم یو کار او کم یو عمل چې انسان د رمضان المبارک آخرنی 10 شپو کې کوي او یو انسان دی چې د ذوالحجې په دې اوله 10 ورځو کې اعمال کوي، کم یو بهتر دی. علما فرمایي د هغه رمضان والا اعمال بهتر نه دي بلکې دا عمل څه شی د دې 10 ورځو دا بهتر دی په کوم باندې موږ روان یو. نن 2 ورځ ذوالحجې 2 تاریخ دی، نن 2 تاریخ د ذوالحجې ترجمې ورځو پورې دا ورځې په موږ باندې روانې زما روان جمعې پورې زما محترمو. کوشش دا پکار دی چې په دې 10 ورځو کې موږ د الله رب العالمین داسې بندګي وکړو، د الله رب العالمین د رضا کولو داسې کوشش وکړو چې څنګه د هغې شان سره مناسب دي. هغه شان دې موږ کولی نه شو خو خپل محنت او کوشش پکار دی زما محترمو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې هغه اعمال څه شی دي، هغه اعمال په دې 10 ورځو کې هغه دا دي چې انسان پکې تکبیر وایي، انسان پکې تحلیل وایي، انسان پکې الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله وایي، انسان پکې درود وایي، انسان پکې د قرآن کریم تلاوت وکړي، انسان پکې نوافل وکړي، صدقات ورکړي، خیراتونه وکړي. دا اعمال دي دا په دې باندې الله رب العالمین رضا کېږي او زموږ نه اعمال ډکېږي زما محترمو په دې باندې. ځکه صحابه کرام ابو هريره رضی الله عنه او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کله به د ذوالحجې ورځې داخلې شوې نو په بازارونو کې به ګرځېدل او تکبیرات به په زوره زوره ویله. د هغې په تکبیر په وجه باندې چې هغه به یې واورېدل نو خلک به هم چې دی نو تکبیرات شروع کړل. دا تکبیرات ځان له د مانځه پورې تړلي نه دي چې خامخا موږ به د مانځه نه بعد وایو بل وخت کې به نه وایو، نه، چې کله انسان په لاره روان ځان سره ووایه، که زیبانې ناست یې اوزګار ځان سره تکبیرات شروع کړه، یا کم کار کې مصروف یې هغه کار هم کوه ورسره تکبیرات هم وایه. دا ټول زما محترمو د اجر او د ثواب ذریعه ده، د اجر او د ثواب لاره ده. د دین ځان محرومول نه دي پکار. ولې الله رب العالمین موږ ته بار بار وایي او تر دې پورې راته ویلي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جلدی والے وکئ، مخکې والے وکئ. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. نیکو طرف ته منډه ووهئ، تیزي وکئ. ففروا الى الله، الله رب العالمین ته منډه ووهئ چې الله رب العالمین رضا کوي. زما محترمو تاسو ګورئ نن سبا د دې ژوند څه نیټه مقرره نه ده. موږ ته دا مرګ داسې ښکاري هسې یو میږی مړ کول. د انسان مرګ دا ډېر سخت زور لري زما محترمو. د الله رب العالمین په نسبت باندې د انسان دا مرګ دا ډېر سخت دی زما محترمو.
الله رب العالمین به ډېر زیات ناراضه کېږي. ولې تاسو ما ابتدا کې ویلې چې الله رب العالمین موږ ته دا پیغمبران ولې رالیږلي دي؟ موږ ته وخت په وخت باندې د دې اعمالو طرف ترغیب ولې راکوي؟ ځکه الله خپله فرمایي چې دا انسان ما په خلقتو بیدیه په خپل لاس باندې پیدا کړی او زه دا نه غواړم چې راوالم په جهنم کې وغورځوم. زه ورته بار بار دا وایم چې انسانه نیک عمل وکړه، زما د رضا کولو کوشش وکړه، زما د خوشنودۍ د حاصلولو کوشش وکړه چې ما کوم جنت تعالی تیار کړی چې د هغې مستحق جوړ شي. موږ څه کوو؟ وړه خبره باندې وړه اخوا دېخوا باندې ټوپک هم راغستې او ډز هم شروع کړی، یو بل وژنو. د مرګ هیڅ پته نه لګي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان د مرګ نه دومره زیات تښتي او دا مرګ دې ته د بوټ د تسمې نه هم زیات نږدې ولاړ دی. وایي نو ولې د الله رب العالمین نه ناامیدي نه اختیارول پکار؟ ولې د الله رب العالمین نه ځان وروستو کو، ناامیده کو؟ موږ اعمال کوو نه، موږ د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش نه کوو، خو بیا په موږ باندې چې کوم مصیبت او تکلیف او سختی راځي بیا موږ دا وایو یاره الله رب العالمین هم دا زه لیدلی یم چې په ما باندې مشکلات راولي، دا زه لیدلی یم په ما باندې تکالیف راولي، دا دومره انسانان پاتې شو. نه، تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور انبیاء کرامونه عزتمن خلق د الله رب العالمین په نیز باندې په دې مقدس مکه باندې قابل توجه قابل قدر خلق هغه څوک هغه انبیاء او بیا د هغې باوجود الله رب العالمین انبیاء باندې سخت او تکالیف ډېر راوستي دي، مشکلات یې پې زیات راوستي دي. ولې؟ باوجود د دې نه چې دا انسان څه شي الله د نور هم رانږدې شي. موږ څه کوو؟ موږ باندې چې لږ تکلیف راشي نو موږ یا دمګرو پسې ګرځو یا باباګانو پسې ګرځو او یا چې کوم دی نو تعویذګرو پسې ګرځو. الله موږ پرېږدو. داسې کول نه دي پکار زما محترمو. دا د ذوالحجې دا ورځې په موږ باندې روانې دي. پکار دا دی چې موږ دې ته توجه وکړو او په دې 10 ورځو کې الله رب العالمین رضا کو. دا 10 ورځې دا د بهترینې ورځې دي، دا د الله رب العالمین ته محبوب ترینې ورځې دي. په دې کې ورکوټ عمل هغه الله رب العالمین ته داسې دی لکه د غر غوندې. هر یو عمل ته ورکوټ نه دي کتل پکار. که هغه مونږ درود وایو، که هغه مونږ تلاوت کوو، که هغه مونږ الله اکبر الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله دا اذکار وایو، که هغه مونږ 10 روپۍ صدقه ولې نه ورکوو؟ دې ته ورکوټ نه دي کتل پکار. ځکه تاسو وګورئ ژبه ته یو واقع ورکوټه شانې د دې صدقې په باره کې بیان کوم. د غزوه بدر د غزوه خندق په موقع باندې غزوه تبوک په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د چندې اعلان وکړو صحابه کرامو چنده راوړله، عثمان رضی الله عنه، ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، نور صحابه کرام مالدار صحابه کرام چې څوک یو صحابیو هغه لاړو کور ته. ولې په زړه کې للهیت موجود و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمان نه غورځولو. کور ته چې لاړو وګرځېدو ویې لټولو کور یې لټ پلټ کو اسم پیدا نه کړ، لږ شانې کجورې پیدا کړې په کڅوړي کې اچولې دي او را روان دی او دا کجورې ځان سره پټ په پټه کوي چې مړه صحابه کرامو غټ غټ مال راوړی دی، غټ غټ صدقې ورکړي دي، عثمان رضی الله عنه خوان ورکړي، داسې خوان ورکړي چې یو طرف معلومېدو بل طرف نه معلومېدو، دومره ډېر صدقې هغه ورکړي وي. ابو بکر رضی الله عنه خپل د کور ټول سامان راوړو، عمر رضی الله عنه نیمې پرېښې او نیمې راوړو. دا صحابي پټ په پټه روان دی خو الله رب العالمین نیتونو ته ګوري، د ده نیت چې کوم دی نو خالص و د الله رضا وه. الله ملائک راولېږلو، جبرائیل امین راولېږلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وفرمایل چې ورشه ستا هغه صحابي کور ته تللی دی، کور یې لټ پلټ کو، څه شی پیدا نه کو، صرف لږ شانې کجورې دي، هغه ستا په حضور کې پیش کوي خو شرمېږي چې په دې دومره مال کې به دا زما دا کجورې څه ځای به ونیسي. تاسو وګورئ الله رب العالمین ته هغه لږ شانې کجورې هغه ډېر محبوب شو. د هغه ځینې چې کوم دی د هغو اسمانونو نه بره نه د قبولیت دپاره راوړي چې ورسې د هغې هغه صدقه قبوله کړه. دا مه وایې زما محترمو چې زه دا ورکوټې عمل کوم، زه دا کم عمل کوم، په دې باندې ما ته څه میلاو شي، څه به وشي. نه،
ستا نیت چې د الله رب العالمین رضا وي، ستا نیت کې د الله رب العالمین خوشنودي حاصلول وي، نو الله رب العالمین هغه ستا ورکوټې عمل هغه ډېر غټ باندې تا نه اخلي. راځو دې خبرې ته چې موږ د الله رب العالمین بندګي او عبادت کوو، دې کې بعضې داسې اعمال دي چې د هغې نه موږ خبر نه یو، او زموږ دا عملونه دا بربادیږي. زما محترمو داسې سنت دي، داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دي چې د هغې نه موږ علما خبرې نه، موږ مفتیان خبرې نه. ځکه نن سبا تاسو ګورئ سوشل میډیا زمانه ده، هر یو کس په دې میډیا باندې راشي، یو دوه خبرې وکړي، ځان مشهور کړي، د قرآن کریم آیاتونه د هغې تفسیر غلط وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د هغې تفسیر تشریح غلط وکړي. موږ امیان خلک یو، ناپوهه خلک یو، موږ په هغې اوهو ډېر لوی ملا دی، ډېر لوی مفتي دی، وګوره داسې خبرې کوي، وګوره سمې خبرې کوي، دا وګوره داسې کوي او داسې کوي. په هغې باندې موږ وغولېږو. هغه د سم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه روګرداني اختیار کو، هغې نه لرې شو. ځکه دا مونځ مونږ کوو. مخکې ما تاسو ته د مونځ طریقه ښودلې وه په دې جمعه کې، اوس دلته به یو څو طریقې داسې نورې درته وښیم چې انسان جلسه استراحت په لمانځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده. هغه څه شی دی؟ انسان چې کله یو رکعت وکړي او دویم رکعت ته پاسېږي، د دویم رکعت ته د پاسېدو نه مخکې دلته لږه شانتې ناسته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، دې ته څه وایي؟ جلسه استراحت وایي. احادیثو کې د دې ښه مکمل دغه راغلی دی او صحیح احادیث دي. دا زموږ وروڼه موږ ته وایي چې یاره تاسو دا جلسه استراحت کوئ، دې کې تاسو کومه دعا وایئ؟ موږ ورته وایو چې دعا دې کې موږ اسم نه وایو، خو دا زموږ د پیغمبر سنت دی، دې وجې نه یې کوو. زما محترمو تاسو وګورئ، علما فرمایي که کم انسان دا ورکوټې عمل د دې وجې نه کوي چې یاره زما د پیغمبر سنت دی، الله رب العالمین په دې باندې ورل ډېر اجر ورکوي. لکه تاسو یو مثال در کوم، تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کوم انسان سهار کې راپاسېږي نو هغه دې خپل اوبو کې چې کوم دی لاس نه وهي، په ډولچه کې لاس نه وهي، په لوښي کې لاس نه وهي، تر دې پورې چې خپل لاس یې اوبه راواخلي او 3 ځله چې کوم دی نو لاس وینځي. وایي دا لاس خو په یو ځل باندې هم پاکېږي، خو دا 3 ځلې ولې وینځو؟ ولې زما پیغمبر ما ته امر کړی چې 3 ځل باندې وینځي. د دې تابعدارۍ په وجه باندې ما الله رب العالمین مال څه راکوي؟ اجر او ثواب راکوي. دلته موږ چې دا جلسه استراحت کوو دا زموږ د پیغمبر حکم دی، په هغې د وجې نه کوو. 3 رکعاته وشو، څلورم ته چې پاسېږو لږ شانتې کښېنو بیا پاسېږو. زما محترمو همدغه شانتې دا تورک 2 رکعات هم چې وکړو تحیاتو ته کښېنو، دا خپه ودرو. زما محترمو دا بله خپه چې کوم دا د خپل دغه لاندې کېدو، دا 2 رکعات او په آخري رکعات کې تورک څه شی وایي چې دا خپه ودرو او دا بله خپه چې کوم دی نو د دې خپې د لاندې راولو. زما محترمو دې ته تورک ویلی کېږي. دا صرف په تشهد کې کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او دا موږ نه پاتې دي. موږ ته علما او مفتیان څه وایي چې یاره د دې څه دومره ضرورت نشته دی، که ودې کوم هم صحیح دی او که ودې نه کوم هم صحیح دی. وایي دواړو طرفونو ته حدیثونه راغلي. نه، حدیثونه ټیک د دواړو طرفونو ته راغلي دي، خو علماو یو باب تړلی دی، باب المواقیت، د منځونو د ټیمونو په باره کې. په هغې کې یو حدیث راوړی دی، وایي چې یوه ورځ جبریل امین د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی او ورته د 15 واړه منځونو ټیمونه په اول وخت یو کله دا موږ اهل حدیث چې په اول وخت باندې دا منځونه کوو، په سبا باندې راغی او بیا یې ورته د ټولو منځونو ټیمونه دا دویم ټیم کې ورته وکړه لکه دا زموږ احناف وروڼه چې په دویم ټیم باندې کوي. تاسو دا احادیث وګورئ، په دې کې دغه الفاظ موجود دي چې د جبریل امین ورته وویلې چې دا اولنی ټیم چې کوم دی ای د الله رسوله دا غوره ټیم دی، دا بهترین ټیم دی، بل هم کېږي خو دا بهترین او غوره ټیم دی. تاسو چې بازار ته لاړ شئ
دکاندار چې کوم دی نو ټماټر خم یخي وي او ټماټر لږ داسې داغیم یخي وي مونږ کوم یو ورځو ټماټر خو دواړه دي که نه استعمالي کې خو دواړه په کار دی چې دا ګنده راواخلو خو دا ګنده به ترې لږ کټ کړو که نه زمونږ ضمیر نه مني چې لاړ شو دا ګنده راواخلو زمونږ ضمیر څه مني چې دا غوره والا راواخلو نو که چېرته مونږ په دې غوره باندې عمل وکړو نو څه به وشي اجر او ثواب به ډېر شي الله به رانه راضي شي او د الله رب العالمین هغه خوشنودي هغه به مونږ حاصله کړو او چې دا کم ورځې په مونږ باندې روانې دي چې الله پیغمبر فرمایي چې د الله رب العالمین په نیز باندې په دې 10 ورځو کې عمل ډېر محبوب ترین عمل دی صحابه فرمایي چې ولل جهاد فی سبیل الله اذا الله رسول جهاد فی سبیل الله نه په غوړه عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او د جهاد فی سبیل الله نه غوړه عمل دی مگر هغه مجاهد چې هغه په خپل مال او خپل ځان باندې اوځي نو د هغه عمل بهتر دی ما سوا د هغه نه دا د 10 ورځو کې چې انسان کم عمل کې هغه بهتر دی د جهاد نه هم بهترین عمل په 10 ورځو کې دا عمل کول باندې دی نو په کار دا د زما محترمو چې دې تورک باندې سوچ خیال وساتو دې جلسه استراحت باندې خیال وساتو او خپل منځونه برباد نکو چې کوم پیغمبر موږ د څنګه طریقه خودلې په هغه باندې روان شو ځکه الله رب العالمین موږ ته بار بار دا فرمایي بیا دا ویلې چې انسان که په دې 10 ورځو کې مدنه سستی وشوله نو وګورئ دا عرفه روزه روانه ده چې عرفه زمونږ په دې پاکستان کې ان شاء الله د جمعې په ورځ باندې راځي را روانه جمعه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د الله رب العالمین نه دا ګناه دا امید ده دا یقین مې ده چې کوم انسان د عرفه د ورځې روزه ونیسي چې الله رب العالمین به د دې انسان مخکینی او د رستنی ټول ګناهونه معاف کړي په یو ورځ روزه باندې الله رب العالمین زموږ د 2 کالو ګناهونه معاف کړي او ورسره دا د زیارت د ورځې روزه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ته اعمال خيږي د پیر د ورځې او د زیارت د ورځې دا خوښ کړم چې ما عمل وخیږي الله ته په داسې حال کې چې هغه څه وي زه روزهدار یم نو د زیارت او د جمعې دا 2 ورځې روزه چې موږ ونیسو د زیارت په دې نیت باندې چې ما اعمال خیږي او الله رب العالمین د روزې په حالت کې زما اعمال وخیږي او جمعې ورځ د عرفه چې الله رب العالمین زمون په دې روزه باندې د 2 کالو ګناهونه هغه زمون معاف کړي سستی نه پکار زما محترمو کوتاهی نه پکار خیر ده که ګرمي ده خیر ده که سخت ورځ ده خیر ده که وګړه ورځ ده لږه سختی په ځان باندې چې برداشت کو الله رب العالمین بادا راضي شي او جنت براله راکړي په دې ورکوټ ورځ باندې په دې سخت باندې هیڅ هم نه کیږي خو اجر او ثواب سونه ډبل ده لوی ده او که چېرته انسان په دې کې سستی وکړي نو الله رب العالمین بیا دا د محرم د میاشتې په دې کې دا د عاشورې 2 ورځې نهمه ورځ او لسمه ورځ دا 2 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین په دې باندې د یو انسان مستنی د یو کال ګناهونه معاف کوي ورکوټي عملونه دي او اجر او ثواب ډیر دي د پکار چې سستیو نکو پکار چې په دې کې غفلت اختیار نکو او دا ورځ په مونږ باندې کوم روان دي په دې کې تکبیرات تحلیلات او د الله رب العالمین عبادت صدقه خیرات دا وکړو چې الله رب العالمین زموږ رضا سي او زموږ جنت مستحق وګرځي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. زما محترمون، قول الله رب العالمين یوسو ورځې او یوسو شپې دا د انسان د عبادت او د بندګۍ لپاره مختص کړي دي. لکه وګورئ دا ورځې دا لس ورځې چې په کوم موږ باندې روان دي دا الله رب العالمین د انسان د عبادت لپاره مختص کړي دي چې انسان په دې کې عمل وکړي نو اجر او ثواب دوچنده دی. او شپې یوسو هغه د رمضان المبارک د اخرنۍ لس شپې چې په هغې کې لیلة القدر عظمتونو و برکتونو والا شپه ده. قرآن کریم الله رب العالمین په هغې کې نازل کړی دی. د دې قرآن په وجه باندې تاسو وګورئ الله رب العالمین په کوم پیغمبر چې نازل شوی دی الله عظمت و برکت ورکړی دی. په کوم ښار کې چې نازل شوی دی مکه الله عظمت و برکت ورکړی دی. په کومه شپه چې نازل شوی دی لیلة القدر الله عظمت و برکت ورکړی دی. په کومه میاشت کې چې نازل شوی دی رمضان المبارک الله عظمت و برکت ورکړی دی. تاسو څه خیال دی که په دې لسو ورځو کې موږ د دې قرآن کریم تلاوت وکړو نو آیا الله رب العالمین به موږ له د دې اجر او ثواب دوچنده نه راکوي؟ ولې به نه راکوي؟ خو موږ دې قرآن کریم د ټیم نه ورکوو، موږ دې قرآن کریم د وخت نه ورکوو. ما دومره وخت ما سره چېرته شته چې زه به یو سپاره تلاوت کوم. ته یو سپاره مه کوه، هر مانځه نه بعد کم از کم یو پاڼه دوه پاڼې تلاوت وکړه، دا هم کافی دی. ولې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن کریم ولولئ په قرآن کریم په یو حرف باندې الله رب العالمین لس نیکیانې ورکوي. وایي زه دا نه یم چې الف لام میم حرف. الف لام میم یو حرف دی بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف. چې انسان الف لام میم وایي الله 10 نیکیانې ورکوي. نو که موږ د مانځه پسې یو دوه پاڼې تلاوت ووایو نو دا حرفونه وشمارئ په یو صفحه کې څو حرف راځي او د هغې له په لس باندې ضرب ورکوئ چې څومره نیکیانې زموږ نامه اعمال ته الله رب العالمین خیجي. پکار دا دی زما محترمو چې د قرآن کریم نه غفلت نه دی پکار. که مونږ غفلت وکړو سبا به قرآن الله رب العالمین پیغمبر الله رب العالمین د شکایت کوي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله زما دی قوم دا قرآن کریم پرېښی او که موږ د دې تلاوت وکړو په دې باندې تدبر او سوچ وکړو نو د قیامت په ورځ باندې به دغه قرآن کریم موږ دپاره به حجت دلیل وي او زموږ سفارش به کوي. نو پکار دا دی زما محترمو چې د دې طرف ته توجه وکړو، لږ شوق خپل ځان کې پیدا کړو، رغبت خپل ځان کې د قرآن کریم طرف ته پیدا کړو چې الله رب العالمین زموږ نه راضا شي او الله رب العالمین د دې اجر او ثواب موږ له هغه راکړي. لکه تاسو ته ما مخکې وویلې چې په دې لسو ورځو کې عمل الله رب العالمین د ډېر زیات محبوب دی، د هغې اجر او ثواب ډېر ورکوي. مانځه طرف ته توجه پکار دی، د جمعې مانځه د وختي راتلل پکار دی، هر منځ په جمع سره کول پکار دی، سنت کول پکار دی، نوافل کول پکار دی، اذکار ویل پکار دی. زما محترم ولې دغه دنیا الله رب العالمین مونږ ته چې دی نو د کوشش او د مهنت زیږ لګولی دی. تاسو وګورئ کوم انسان یو مدرسه کې یو سکول کې 4 میاشتې 5 میاشتې تعلیم چوکي د هغې نه بعد بیا هغه سکول والا ششمایي امتحان اخلي. امتحان نه بعد کې چې څوک پاس شي بیا ولا نتیجه ورکوي چې دا نمبرو کې راغلی دی او دا داسې واغسي. خو که کوم امتحان انسان په هغې کې کوشش او محنت نه کړی نو هغه نتیجه د هغې څه راځي؟ خرابه راوځي. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم را کړی دی، هغه تعلیم کې اوس موږ محنت او کوشش په دې څو کالو کې کوو چې زموږ 50 کاله 80 کاله 40 کاله عمر دی، په دې کې هغه موږ کوشش او محنت کوو چې موږ خپل هغه آخرت او هغه نتیجه موږ صحیح کوو. ولې؟ ځکه قیامت په ورځ باندې د چا نتیجه چې صحیح وي نو موږ به دا وایو چې ها او مقرؤ کتابیه. خپل منځ کې به تپوسونه کوو، انا كنا قبل في اهلنا مشفقین. تا څه کول چې جنت ته راغلی؟ تا څه کول؟ ابو ته ما په ځان باندې دنیا کې سخته تېره کړې وه، دا د عرفې روژه په ګرمۍ کې راغلې وه، هغه مې نیولې وه.
دا د محرم روجي راغلی وي دا مې نیولې وي ما په ځان باندې په دې ذوالحجې په 10 ورځو کې ډېره سختي تېره کړې وه سخته مې تېره کړې وه تکبیرات مې ویلې الله فرمایي چې وقانا عذاب السموم تا دومره تکلیف په ځان تېر کړی دی نو ما هم ته چې کومې د دردونکي عذاب نه بچ کړلې ځکه تکلیف چې تېرې نو الله رب العالمین جزا من جنس عمل درکوي بدله هم هغه شانې درکوي چې د دردونکي عذاب نه ته څه کړی بچ کړلی نو په کار دار زما محترمو دغه بهترینې ورځې به موږ باندې روانې دي غفلت ونه کړو سستي پکې ونه کړو اعمالو طرف ته توجه وکړو الله رب العالمین د رضا کولو د خوشنودۍ د حاصلولو کوشش وکړو ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي چې دې جومات نه موږ روغ وځو او که نه وځو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې هغه اعمال زموږ نه والي چې هغه د هغې د رضا کولو کوشش وي او د هغې د رضا کولو سبب ګرځېږي او د بدو اعمالو دې الله موږ وساتي او سستي او د کوتاهۍ نه دې الله موږ وساتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل